نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې د یمن جادوګر راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي ځوان ما ستا مطابق خبرې واورېدې ته ډېر زیات ښه سړی وې خلکو به تا د صادق او امین وې خو ما واورېدل د څلوېښتو کالو نه اخوا یو دم د دماغ خراب شل ما ډېر زیات خفګان او دک راورسېد زما سره یو منتر دی یو سحر دی زه د دماغ و رنځوران په هغې باندې دموم شاهد چې کوم دی نو ټیک شي زه رالم چې تا دم کم شاهد ته چې کوم دی نو ټیک شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ښه ته زما دم له راغلی زما خبرې خو لږې واوره که نه چې زه لیونی خو هم یم که نه کم یو کس چې ډاکټر له ورشي ډاکټر خو معاینه کوي چې دا کس روغ دی که رنځور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساحر ته وایي ای یمني ساحره لږ زما خبرې خو واوره زما خبرې دروغ دی او که د لیونو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انقلابي کلام شروع کو قرآن شروع کو د یمن هغه جادوګر خاموش ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ګوري کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت شروع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي یا رسول الله ما ته دا ووایه ستا دین ته سړی څنګه داخلیږي د دې قرآن مطبع به سړی څنګه جوړیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي ای د یمن ساحره ما پسې وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله راغلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دموللو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قرآن سره داسې دم کو چې تر قیامت ته ورځې پورې موږ د هغه د نوم سره رضی الله تعالی عنه وایو دا د قرآن انقلاب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما انتہائی درجے معزز علماء کرام طلباء او د دې علاقې سره تعلق لرونکو په دین مینو مسلمانانو نن ستاسو پرې ځای کې په دومره ګڼ تعداد سره د خلکو را جمع کېدل او بیا دومره په توجه سره ناستا دا یقینا د دې خبرې ثبوت دی چې ستاسو سره الله د دین سره محبت او د الله د کلام سره محبت دی کنه د دې فتنې په دور کې 5 منټو لپاره څوک دا خپل ټیم نشي استی چې د الله او د الله د رسول خبرې تکینی او بیا دویم زما مخې ته چې راکم ماشومان ناستی د دې ماشومانو را قطار چې د هغه سر نه شروع شوی هغه سر ته رسېدلی په دې کې 3 قسمه ماشومان بعضې هغه ماشومان چې را د قرآن حافظان جوړ شل او بعضې هغه ماشومان چې دیو قرآن مجید په ترجمه او تفسیر سره وي او بعضې هغه ماشومان چې دیو قرآن مجید دا په ناظره سره ختم کو دا یوازې د دې ادارې د استاز یا د دې ماشومانو د والدینو د دې خوشحالي نه ده
بلکې دا د ټولې علاقې خوشحالي ده مشترکه چې الله په دې علاقه کې د قرآن حافظان جوړ کړل. تاسو ته ښه معلومه ده چې دا دینی مدرسه په کوم ځای کې موجوده وي، دا قاریان او دا علما او طلبا په کوم ځای کې موجود دي، هغه ځای ته الله د رحمت څومره توجه وي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو طالب علم دا پلار باندې رواني، الله د رحمت پرشتو ته وایي پرشتو ورشه دغه طالب علم دا زمانہ زولې ره دا په ما باندې ګران دی، پرشتو ورشي او د دیو د قدمونو د لاندې نه خپل وزر خوري کوي. دا طالب علم رواني مدرسې ته د سپاره او قرآن پترخ کې نیولې، د ماشوم کتاب پترخ کې نیولې، درې ماشوم خپو ته مونږ او تاسو ګورو، درې ماشوم خپې په خاوره باندې مونږ ته په نظر راځي. دا الله محبوب فرمایي درې ماشوم د قدمونو د لاندې نه دا الله د رحمت پرشتو خپل وزرې خورې کړي دي. یو زمونږ او ستاسو نظر دی، یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دی. زمونږ عقیده او ایمان داره کمنګ یو سی په خپل سترګو باندې وینو منګ دا ویل شو زمونږ سترګو دوکه خوړلې ده، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دا منګ د خپل سترګو د لیدنو نه دا زیات یقیني ګڼو. منګ دا منو دا الله رسول صلی الله علیه وسلم چې سویل دا حق دی. درې ماشوم د خپو د لاندې نه دا الله د رحمت پرشته وزرې غړی. وستاسو دې خبره ته سوچ وکئ، دا مدرسه ستاسو په علاقه کې را دې ته ماشومان راځي، د څلورو واړو طرفونو راځي، بعضې به دغه سایډ راځي، بعضې به بره سایډ راځي، بعضې به دې سایډ راځي او بعضې به دې سایډ راځي. د څلورو اطرافونه دا ماشومان دې مدرسې ته راځي او دا ستاسو د کورونو په مخه باندې راوړي، ستاسو د کورونو په چنو باندې راوړي، ستاسو په ځمکو کې را ماشومان راځي مدرسې له، ستاسو د پټو په پوله باندې راځي. کله کله دا ماشوم ځان یو مختصر لار طلب کوي او ستا فصل ته ور ودانګي، ستا جوارو غنمو په منځ کې لاړ شي، ستا د باغ په منځ کې را ماشوم لاړ شي. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم خو فرمایلی و درې ماشوم د خپو د لاندې نه دا الله د رحمت پرشتو وزرې خورې کړي دي. اوس که دا ماشوم ستا د کور په خوا باندې دې مدرسې ته راغی، درې ماشوم سره په هغې لار باندې پرشتې هم لاړې، ستا د کور مخه قیمتي شوه، که ستا د کور په چنه باندې لار تلي، ستا د کور اطراف ټول قیمتي شول، ستا په پوله باندې را ماشوم لاړ، ستا ځمکه چې کوم دی نو قیمتي شوه، ستا فصل ترې ماشوم ور ودنګل. من کله کله داسې وایو ماشومه طالب جانا نن خو پرې پټي باندې رالی، دومره لار دې پرېښوده، زما پټي باندې سبا ورځې رالی خپې به درنه پرېږم، ځکه موږ ته د دې خبرې حقیقت نه معلوم چې دا د الله نازولی دی، دا د الله ولی دی په ځمکه باندې، ستا ځمکه هم قیمتي شوه. دغه ماشوم بچی دی د مدرسې ته لرې نه راغی، ستا دروازې وټکوله، یا ماشوم بچی ستا کور ته در ننوت، زه د لرې نه رالم ګرمي ده مال رسکو براوړه، د ماشوم بچی سره سره د رحمت پرشتې ستا کور ته دننه داخلې شوې. وستاسو په ایمان وای دا ماشومان، دا طلبا، دا مدرسه، دا قاریان علما دا زمونږ د سر تاجونه دی او که نه دي؟ دا زمونږ او ستاسو څومره لوی خیرخوا دی او که نه دي؟ که چېرته یو مسلمان دی د مدرسې خلاف ورزي شروع کړي، دی د طالب علم سره دشمني شروع کړي، دی د عالم سره او قاري سره دشمني شروع کړي، د دې خبرې ثبوت دی چې د الله د رحمت پرشتو سره دشمني وکړه. رب ستا د رحمت پرشتې زما په خپل کور کلی کې خوښې نه دي، زما په خپل در او دیوار کې خوښې نه دي. دا ماشوم بچی اغیارو
نن زمونږ ذهن دا جوړ کړی دی چې دا د مدرسې طالب علم دا پټکي والا او ګیرې والا ستا دشمن دی د ده نه لرې تخته ځکه اغیار پرې باندې پوري چې دا څومره لویه سرمایه ده د دې ماشوم بچي سره دا الله کم رحمت دی دا الله د رحمت پرشتې دی ورسره اغیار دا نه غواړي چې دا مسلمان د الله د رحمت د پرشتو سره منور شي ما او تعالی ذهن جوړ کړی د دیو نه لرې تخته او خبردار کم یو کس د دې ماشوم په سر باندې لاس راښود دا طالب علم دی د شفقت لاس یې ورله په سر باندې کېښود د ده سره یو ځای روان وې ته په لاره غبرګ روان وې د الله د رحمت پرشتې د دې ماشوم سره دي ستا د جسم سره هم د الله د رحمت پرشتې ولګېدې څنګه چې دا ماشوم بچی منور دی ستا جسم هم چې کوم دی نو دا منور شو عزتمندو ما دا خوشحالي یوازې د دې استاذ نه ده دا خوشحالي یوازې د دې ادارې والا نه ده دا خوشحالي یوازې د ماشومانو د والدینو نه ده دا ستاسو د علاقې مشترکه خوشحالي ده چې الله ستاسو په برخه باندې قرآن حافظان درکړل الله ستاسو په تقدیر او قسمت کې هغه ماشومان لیکلو چې د الله په کلام باندې ځان د ترجمې صرف وکړو تاسو وایئ چې دا ماشومان زموږ او ستاسو لپاره اوس څومره لویه سرمایه ده او دا مدرسې د الله څومره لوی نعمت دی تاسو خپل ګریوان کې سوچ وکئ که چېرته دا مدرسه پرې علاقه باندې نه وې دا علما به دلته موجود نه و دې مدرسه کې او دې جومات کې را دومره کثیر تعداد سره خلک به موجود نه و نن زما کار سو چې د غرونو دې سر ته چې کوم دی نو موږ راختو نن د دې علماو کار سو د لرې لرې ځای نه دلته کې چې دی نو دا راتلل دا دومره طلبه علما دا به خپل خپل کارونه دی پرېښودي د عوام الناس به خپل خپل کارونه پرېښودي دا خلک څه شي را جمع کړل دا دې مدرسې را جمع کړل خدا نه خواسته که دا مدرسه په دې علاقه کې موجود نه وې نن ستاسو په دې علاقه کې د قرآن د حافظان بنو دا د ترجمې را ختمونه بنو دا ماشومانو به د قرآن سره تعلق چې کوم دی نو دا بنو نن دلته دا الله رسول فرمان دی چې داسې ختمونو لا داسې پروګرامونو لا دا الله پرشتې د اسمان نه راکوزېږي نن هغه پرشتې چې وجود نه لري موت تا ته په نظر باندې نه راځي د نبی علیه الصلاة والسلام د ارشاد موافق دلته پرې مجلس کې چې کوم دی نو موجود دي انشاءالله دعا به غواړو په هغې باندې به آمین وایي تر هغه وخته پورې ځان دلته پرې مجلس کې قایم کوي پاسې را پاسې مک تر هغه وخته پورې پرشتې هم پرې مجلس کې دي نن ستاسو علاقو ته د پرشتو دا راتګ د دې علماو راتګ د دې عوام الناس دا راتګ د دې خلکو طلباو دا راتګ دا د څه شي چې کوم دی نو احسان دی دا صرف او صرف د مدرسې احسان دی مدرسه له منځ نه وباسه نن به دا خلک هم نه مدرسه له منځ نه لرې کا نن به د الله پرشتې هم نه وې مدرسه له منځ نه وباسه نن به را دومره جمع غفیر دومره کثیر تعداد کې را خلق نو نن به قال الله قال الرسول دا نداګانې او دا آوازونه نو نن به حافظان او قاریان نو دا مدرسې د الله په موږ او تاسو باندې ډېر زیات لوی احسان دی چې الله دا قسمه مدرسې موږ له راکړي عزتمندو دې مدرسو کې چې کم قرآن پڑھاویږي هغه قرآن په علاقه کې انقلاب راولي هغه قرآن د خلکو په زړونو کې انقلاب راولي دا یو انقلابی کتاب دی کم یو دور کې چې دا قرآن الله نو نازل کړي د دې نه مخکې د خلکو حالات تاسو له وګورئ او کله چې الله قرآن نازل کو د هغې نه وروسته د خلکو حالات وګورئ تاسو ته به دا پته ولګي چې الله زموږ علاقې ته مدرسه راورسوله الله د قرآن درس او تدریس راورسو انشاءالله زموږ علاقه کې به انقلاب راځي زموږ علاقه به منور کیږي د قرآن نه مخکې تاسو وګورئ او بیا وروسته وګورئ چې د خلکو زندګو کې الله د قرآن د وجې نه څنګه انقلاب راوست هغه خلک چې د قرآن نه مخکې په یو خبره به په سوونو کاله د خلکو سره دشمنیانې کولې هغه خلک چې په سوونو کاله به د یو بل په کوپړو کې راو بس کې هغه کس په غیرتي تصور کېدو د چا په بلۍ چې بر انسانانو کوپړې ډېرې زیاتې پرتې وې هغه دور چې قرآن الله دنیا ته نو نازل کړی نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته نو راغلی هغه خلک چې د هغه په کور کې به لور پیدا شوه
دبا دا خبر ځان ته هار تسلیموله چې زما په کور کې زما لور پیدا شوې ده، سبا ورځې به خلک ماله پې غور راکوي چې ستا لور پیدا شوه. الله فرمایي وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. کله به د لور زیری دیو ته میلاو شو، مخ پې تک تور شو، دی به د غصې نه ډکو. یتوارا من القوم من سوء، د خپل قوم نه د شرم د وجې نه د حیا د وجې نه دی به کور کې دننه پټو، زړه کې به یې کرل ریبل کول چا یمسکو علی هون ام یدسه فی التراب. یره پرېږده ذلت به دا برداشت کوم، پیغورونه به برداشت کوم، دا خپل لور ژوندې پرېږدم ام یدسه فی التراب، یا که خاورو کې راخښه کم په دې د پاسه خاورې واړوم. لږ ساعت سوچ نه پس به په دې نتیجه باندې ورورسېد چې دا شرم به تر کم وخته پورې زبرداشت کومه. دا خو یو ورځ نه ده تر څو پورې زما د لور ژوندی خلک په مانه پیغورونه راکوي. راشه خاورو کې خښه کا، یو ورځ به خفګاني، دوه او درې ورځې به خفګاني، هفته او میاشت به خفګاني. د هغې نه اخوا به د دې لور هغه جسم زما د ذهن نه وځي، د دې سوچ تصور به زما د زړه نه وځي. راشه خاورو کې خښه کا، هغه ماشومه به یې غېږه کې واغسته، هغه د الله رحمت په یې واغست چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چاله الله دوه لوڼه ورکړې، د دې لوڼو تربیت یې وکړو، دا لوڼه بلوغت ته ور ورسېرې، تر دې پورې واده شوې، د دغه انسان دپاره جنت واجب شو. هغه رحمت د الله به یې راواغست او د خاورو د لاندې به یې که. دا د قرآن نه مخکې د خلکو هغه سوچو د خلکو تصورو، کله چې به زوی الله پاک ورکړ د به دا سوچ کو نن خو زه په مړه خېټه خوراک نه مومم، نن که دا زوی زما پیدا شو، دا زوی لوی شو، سبا ورځې به هغه نیم خوراک کوم زما سره نیموي، نن زه په خپله په مړه خېټه نه مومم، دله به رزق د کم ځای نه پیدا کوم. دا سوچ او نظریه د چا نه وه چې هر یو انسان الله ځمکې ته رالیږي پیدا کوي، هر یو انسان د ځان سره خپل رزق راوړي. هغه بچی او زوی به د فقر د وجې نه قتل کو، د غربت د یرې نه به یې مړ کو، هغه زامن به یې هم قتلول، هغه لوڼه به یې هم قتلولې. داسې چې کوم دی د بربریت دورو، داسې د ظلم دورو. هغه مور کم چې به پلار د ده وفات شو، هغه مور به هم زوی ته بطور میراث چې کوم دی نو پاتې شوه، د پلار منکوحه او د پلار په ښځه باندې به په دې باندې به باقاعده نکاح وتړو، دا به خپله ښځه چې کوم دی نو تصور کوله. داسې روعار او د شرم دورو. هغه خلکو چې کله قرآن نو راغلی شراب بالکل عامو، قتلونه بالکل عامو، د یو بل د خولې نه به یې نوړۍ راشو کولې. کله چې الله په داسې دور کې قرآن را نازل کو، قرآن چې څنګه دنیا ته راغی، قرآن چې کومې علاقې ته ور ورسېد، خلکو کې انقلاب راغی، نارینو کې انقلاب، زنانو کې انقلاب، جناتو کې انقلاب، تر دې پورې چې خطه کې رزمه کې هم انقلاب، جبو کې هم چې کوم دی انقلاب راغی. الحمدلله هغه قرآن چې کوم دی الله ستاسو علاقې ته راورسو او انشاءالله هغه دور لرې نه دی، الله به ځمکه کې هم انقلاب راولي. دا قاریان رو رو سوا کېږي به انشاءالله ستاسو علاقه کې چې کوم دی ان قریب علما جوړېدو والا رسب کې جوړ شوي هم دي. انشاءالله دا ځمکه چې کوم دی دا په دین مین خلک دی، نن ستاسو د دومره کثیر تعداد کې راجمع کېدو نه انشاءالله معلومیږي. قرآن چې کومې علاقې ته ور ورسېد هغې خلکو کې انقلاب راغی. هغه دور خلکو ته وګوره، مخکې نه د خلکو څنګه نظریه، قرآن چې راغی څنګه نظریه، هغه خلک چې د یو بل د خولې نه به یې نوړۍ راشو کوله، دا سوچ نه و چې دا حرامه ده. کله چې قرآن راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وږی شوی دی، خپل یو غلام ورته خوراک پیش کو. کله چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هغه خوراک نه یوه نوړۍ وکړه، یوه نوړۍ خوراک، غلام ورته وایي آقا ستا نه یو تپوس کومه. غلام څه تپوس کې؟ یره آقا نور کله به ما خوراک راوړ، تاسو به زمانه باقاعده
دا تپوس کو خوراک تیرا کم ځای نه راوړې د چا نه دې راوړې په څه طریقې سره دې ګټلې نن ما خوراک راوړ تاسو په غیر د تپوس وخوړ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق ورته جواب کې دا وایي چې نور کله به په ما باندې د لوږې دومره غلبه نه وه ما به ستا نه تپوس وکړو خوراک د کم ځای نه راغلی نن زه ډېر زیات وږی شوی ما ته ستا د طرفه خوراک میلاو شو ما د هغې د وجې نه نوړې وکړه دا ډېر زیات د لوږې په وجه باندې ما داسې کړي اوس راته ووایه خوراک د کم ځای نه راغلی و ما د قرآن نه وروسته بیا وګورئ صحابو کې انقلاب تابعینو کې انقلاب تبع تابعینو کې انقلاب نارینه او زنانو کې انقلاب جناتو کې انقلاب ځمکه کې انقلاب جبو کې چې کم دی انقلاب صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته هغه غلام وایي ما د جهالت په دور کې څه کهانت کړو څه سحر مې کړو خلکو ته زما موعظه او پیسې پاتې وې نن یې ما له په هغې کې را خوراک را کړو دا د هغه سحر په وجه یې را کړو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ وایي تا خو زه هلاک کړم اوس یو نوړی د لوږې په حالت کې خېټې ته تللې ده صدیق اکبر دا ګوته خپل حلق ته اړمه کې چې الټې وکم خو یو نوړی الټې نه کوي عمر صدیق اکبر وایي هله مال اوبه راوړئ صدیق اکبر اوبس کی بیا حلق ته ګوته ښکته کوي الټې کوي نوړی راونه ښته بیا اوبس کی بیا حلق ته ګوته ښکته کوي نوړی راونه ښته څو پیرې اوبوس کې یو پیر د اوبو سره د صدیق اکبر نوړی راوته د الله شکر ادا کو رب ستا شکر دی هغه نوړی زما هضم نه شوه زما نوړی بهر ته راوته ما د قرآن نه مخکې وګوره د قرآن نه وروسته وګوره ځکه قرآن انقلابي کتاب دی ټول وایي الحمدلله په زوره باندې رایښ شي الحمدلله په زوره قرآن انقلابي کتاب قرآن نه مخکې خلکو ته وګوره وروسته خلکو ته وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام در راتلو نه د قرآن نه مخکې خلکو چې کوم دی د لوڼو سره ظلم کو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی خلکو ته وی خلکو دا ګوره د الله رحمت دی چاله الله دوه لوڼه ورکړې د دې تربیت یې وکړو پر انسان باندې جنت چې کوم دی نو واجب شو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام همدغه قرآن مخکې ونیو د دې قرآن په ذریعې سره د خلکو تربیت شروع کو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راځي عجیبه داستان بیانوي لاس کې چې کوم دی ماشومه نیولې یا رسول الله دا مې ورېره ده یو دور هغه چې زه شام ته تلم په سوداګرۍ باندې کله چې زه رالم زما لور پیدا شوه زما ښځې خفیا یو بل ځای ته لېږلې وه ما ته ویم ما خښه کړې ده کله چې لویه شوه زما کور ته راله ډېرې خوږې خبرې کولې زما ښځې ما ته دا نه وې دا زموږ لور ده ما ته وې دا زموږ رشته داره ده کله چې زما مینه په دې باندې وراله ښځې چې ما ته څنګه وې خفه کېږم دا زموږ هغه لور ده زما په سترګو باندې داسې پر ډېر غفلت راغلی وې هغه ماشومه ما راوغسته ما صحرا ته چې کوم دی نو دا بوتله هلته دې له زه کنده وباسم دا به زه اوس دفن کوم خښوم به ځکه که خلک خبر شي ما له به عار راکوي چې د لور پیدا شوې ده د لور په کور کې دننه ساتي داسې ظلم انتها ته خلک رسېدلو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه مخکې د قرآن نه چې کوم دی نو مخکې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته قصه کوي زه لاړم صحرا ته ما چې به کله کوداله وهله ما په ږیره او مخ باندې زما په کپړو باندې به دوړه ولګېده دې ماشومې او ما ته ویې چې ابو لږ صبر وکړه ستا د مخ نه زه دوړه لر کومه په خپل کمیس باندې بی زما د مخ نه هغه دوړه لر کا زما یو طرف ته زړه نری درد کوي بل طرف ته چې کوم دی جهالت تېرېږي ما چې کله کنده وکنسته هغه ماشومه ما دې ته ور واچوله ما پرې خاورې سمې کړې ما د پاسه خاورې چاپې کړې یو شبه پورې د هغې خاورو نه زګیری راځي ما ته پته لګي چې په دې کې سا موجود دی کله چې هغه زګیری ختم شو ما ته پته ولګېده ماشومې نه سا چې کوم دی نو پرواز وکړو ما کوداله او بیلچه په اوږه راواغسته زه خپل کور ته رالم یا رسول الله کم دور کې چې ته رالې کم دور کې چې قرآن راغی زموږ دومره محبت د لوڼو سره دا نن زما لور نه ده زما غېږه کې زما ورېره ده 15 منټو دپاره د کوره بهر ته راوځم د دې جدایي نشم برداشت کولی دا قرآن انقلاب راوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام انقلاب راوست هغه خلق بدل شول ما قرآن چې کومې خطې ته ورسېد
الله هغه خلکو کې انقلاب راولي هغه خلکو کې الله خپل رحمت راورول غواړي ځکه هغه علاقې له مدرسې ورکي هغه علاقې له علما ورکي هغه علاقې ته قرآن چې کم دی نو ورسوي هغه علاقې له طلبا چې نو دا ورکي په دې وجه قرآن انقلاب راوست په نارینهو کې هم زنانو کې هم مخکې وګورئ کم سړی چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې راوتلی د نبی علیه الصلاة والسلام په سر باندې چې کم دی هغه قیمت حاصلول غواړي د نبی علیه الصلاة والسلام په قتل باندې انعام حاصلول غواړي قرآن نو اورېدلی کله چې قرآن واورېده زړه کې انقلاب راغی هغه شخصیت نوم دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فاروق اعظم وایي ما توره راواغسته ما نن به زه د کفارو نه انعام حاصلوم نن به زما دوه خبرې زه به یا ځان وجنم په نبی علیه السلام یا به نبی علیه الصلاة والسلام نعوذ بالله قتلوم ما توره راواغسته زه بهر راوتم لار باندې روان یم خلک تپوس کوي عمر سکه ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتلوم نه پرېږدم نه ما له یو صحابي مخې له راغی ما ته را پته نه دی مسلمان شوی دی صحابي دی ما ته وایي عمر سکه ما محمد قتلوم صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې ته خو به هغه قتل کې د هغه د قوم او قبیلې نه به دې څو خلاصوي ما یې د خبرو نه دې داسې پته لګي ته هم بېدینه شوی د هغه سړي په مذهب باندې ما ته وایي که هغه دین حقي او ما قبول کړی زه بیا بېلارې او بېدینه نه یم ما یې ورې ول ستا علاج کوم بیا به محمد رسول الله قتلوم نعوذ بالله ما چې کله هغه پسې توره راواغسته ما له پیغور راکړه ما ته وایي عمره ما خو قتلی زه خو پردی سړی ما لاړ شه ستا خور هم کلمه ولې ستا اوښې هم کلمه ولې زه لاړم د خور کور ته د اوښې کور ته ورالم ما چې دروازه کې غوږ کېښودو دننه د قرآن قاري حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ زما اوښې او خور ته قرآن وایي ما دروازه وټکوله اواز وشو څوک یې ما زه عمر یم زما یره په هغو باندې دومره غالب و فورا حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ یو ځای کې ګوډ کې پټ شو زما خور هغه پاڼې چې د کجورو په پاڼو باندې قرآن کم لیکلی شو دا زر زر تیلې کې را جمع کړې زما د هدایت دپاره د سورې طه ابتدایي آیتونه په یو پاڼه باندې لیکلی و هغه چې کوم دی نو پاتې شول زه ورالم ما یې تاسو څه کول ویې مونږ خبرې کولې ما خور هم والا ما اوښې هم و په خپل دین باندې قایم دی ما یې دا څه نمونه کتاب دی څه نمونه دین دی وهل برداشت کوئ خو د هغې نه اوړئ نه ما پاڼه ولیده ما چې کله پاڼه راوچته کړه زما خور هم لکړه زما د لاسو نه واغسته ما ته وایي عمره ته چې کوم دی نو نجس یې تا کلمه نه ده ویلې تا چې کوم دی نو غسل نه دی کړی دا په غیر د غسل نه په غیر د اودس نه دې له لاس مور وړه ما غسل وکړو ما چې کله پاڼه راوغسته په الله قسم پاڼې ته ما وکتل طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى یو حرف سره زما په جسم باندې غونه زیږېږي زما یو یخته ودرېده ما امام محمد رسول الله ته ورسوئ دا قرآن چې په چا نازل دی ما فورا هغه ته ورسوئ زه نبي علیه الصلاة والسلام نه بوتلی شوم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابو سره میټنګ کې په یو کور کې ریک زه ورالم دروازه مې وټکوله خلک تپوس کوي څوک یې ما یو عمر یم صحابه یو بل ته ګوري خطرناک سړی راغی صحابو دروازه کولاو کوي عمر کر هدایت په طلب باندې راغلی الله به هدایت ورکړي د عمر ارادې که غلطي توره د هغه سره تورې زمون سره دروازه کولاو شه عمر فاروق وایي زه ورالم دوو صحابو د لاسونه ولیم زه چې کله نبي علیه الصلاة والسلام ته ورسېدم زما د ولو غوښې داسې ګړزېږي زما په جسم باندې خوله راغلی نبي علیه الصلاة والسلام زما لمن داسې ټک واله ای د خطاب بچیا تر هغه وخته پورې کلمه نه وی ایمان نه راوړې تر څو الله عذاب نه راوستی ما یا رسول الله راغلی دیلم چې کلمه راته ووې راغلی دې ته ما چې ایمان قبول کم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ د کلمه وایي عمر فاروق کلمه وایي د تکبیر نداګانې د الله اکبر نداګانې شي عمر فاروق وایي ای صحابو مخکې به تاسو خفیه طریقې سره په پټه سره منځونه کول نن عمر کلمه وایي نن زما د وجې نه کولاو چې کوم دی اذانونه کولاو منځونه کوئ عمر چې کوم دی موجودي تاسو ته څوک بره هم نشي کتی ما هغه عمر فاروق چې د نبي علیه الصلاة والسلام د سر کټ کولو لپاره راغلی و د نبي علیه الصلاة والسلام د قتل لپاره راغلی و انقلاب قرآن چې واورېد زړه کې انقلاب راغی په خپله باندې نبي علیه الصلاة والسلام خپو کې تسلیم شو ټولو سبحان الله آواز ولګوئ قرآن انقلابی کتاب قرآن چې چا م اورېدلی په الله قسم ښکار شوی دی تلی نه دی
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله به کسان رالل په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې به ځان ازمیو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به قرآن بیان که خپله به ښکار شو یمن نه یو جادوګر راغی جادوګر یمن نه راغی خلکو ورته باز شروع کو دلته زمونږ سره یو نوجوان دی هغه نوجوان ته به موږ صادق او امین وي هغه به ډېرې ښکلې روغې خبرې کولې خلکو به د هغه سره امانتونه یې ښودل هغه په زندګۍ باندې چېرته دروغ نه دی ویلي کله چې 40 کالو ته ورسېد ورو ورو د 40 کالو نه وروسته د هغه دماغي توازن خرابېدل شروع شول کله چې دماغي توازن خرابېدل شروع شول ګډې وړې شروع کړې کله وایي بوتان څه نشي کولی کله وایي چې رب یو دی کله وایي تاسو دا طریقه چې کوم دی بت پرستي غلطه ده د دې وجې نه موږ په هغې نوجوان باندې ډېر سخت خفه یو د یمن ساحر او جادوګر وی زما سره یو جادو دی یو سحر دی زه په هغې باندې د دماغو مریضان په هغې باندې دمومه ما هغه نوجوان ته ور ورسوئ چې دومره ښه شخصیت و دومره ښه هلک و اوس د هغه دماغي توازن خراب شل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې د یمن جادوګر راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي ځوانه ما ستا مطابق خبرې واورېدې ته ډېر زیات ښه سړی وې خلکو به تا د صادق او امین وې خو ما واورېدل د 40 کالو نه اخوا یو دم د دماغ خراب شل ما ډېر زیات خفګان او دک راورسېد زما سره یو منتر دی یو سحر دی زه د دماغو رنځوران په هغې باندې دموم شاهد چې کوم دی نو ټیک شي زه رالم چې تا دم کم شاهد ته چې کوم دی نو ټیک شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ښه ته زما دم له راغلی زما خبرې خو لږې واوره که نه چې زه لیونی خو هم یم که نه کم یو کس چې ډاکټر له ورشي ډاکټر خو معاینه کوي چې دا کس روغ دی که رنځور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساحر ته وایي ای یمني ساحره لږ زما خبرې خو واوره زما خبرې دروغ دی او که د لیونو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انقلابي کلام شروع کو قرآن شروع کو د یمن هغه جادوګر خاموش ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ګوري کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت شروع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي یا رسول الله ما ته دا ووایه ستا دین ته سړی څنګه داخلیږي د دې قرآن مطبع به سړی څنګه جوړیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي ای د یمن ساحره ما پسې وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله راغلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم وللو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قرآن سره داسې دم کو چې تر قیامت ته ورځې پورې موږ د هغه د نوم سره رضی الله تعالی عنه وایو دا د قرآن انقلاب الحمدلله قرآن انقلابي کتاب چا هم اورېدلی خو افسوس دا دی موږ سره دومره ټیم نشته چې قرآن له ټیم ورکو په الله قسم زه د خلکو غفلت ینم غفلت الله علما کور کور له راوستل الله علما کوڅې کوڅې له راوستل جماعت له علما راوستل خو څومره هم چې الله علما خلکو له نږدې کوي دومره د خلکو نفرت د هغو نه سیوا کېږي راشه واوره هغه عرب چې د عربو ژبه وه د عربو ژبه چې کوم دی نو عربي وه قرآن د هغو په ژبه کې نازلو هغه فوراً چې کوم دی د اورېدو سره قرآن ته تسلیمیږي خو څه چل به پکې که نه راشه مسلمانه لږ ورته کېره چې آخر دا څه وجه وه دا کم کشش دی قرآن کې دا کم خوند دی قرآن کې چې هغه رب چې کوم دی راغلی د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام قتل لئی او بیا د قرآن آواز واوري یو دم زړه کې چې کوم دی نه انقلاب راځي طفیل ابن عمر دا د دوست قبیلې دی طفیل ابن عمر دوسی دی یو پیر راغی مکې ته خلکو ورته وی راخولې خدا خبر ذهن کې یاد وساته دلته یو نوجوان دی ساحر دی خلکو ته یو جادو پیش کې قرآن ته نعوذ بالله جادوی هغه جادو چې چا اورېدلی دی د هغې سړي پیروکار دی د هغې سړي اتباع شروع کړې ده دغه سړی د حج په ورځو کې دلته کې ګرځي را ګرځي خلک د پلار نیکه د دین نه اړوي خلک بلې لارې طرف ته چې دی نو دا اړوي خبردار طفیل د هغه سړي خبرې وانه اورېږي طفیل وایي زما دومره نفرت پیدا کو ما غوږونو کې شوړې کېښودې ما هسې نه چې د هغه خبرې زما غوږونو ته راورسي زه چې ورالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ باندې ولاړ دی ما چې وکتل په الله قسم د دې سړي مخ خو دا د دروغجنو نه دی د دې سړي مخ خو دا د ساحرانو د جادوګرو نه دی ما د هغه خبرې اورېدل غوښتل ما د غوږ نه شوړې لرې کړې ما د هغه د کلام یو څو الفاظ اورېدل د کلام الفاظ د غوږونو په ذریعې سره زما زړه ته ورورسېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو زه ورپسې روان شوم ما غوږونه کې بوجۍ ایښودې د دې وجې نه چې ستا خبرې
وانورم ما یو څو الفاظ اوریدل زما زړه کې لارې وستې زما زړه کې انقلاب راوستو ما ته لږ نور هم څه ووایه نبي علیه الصلاة والسلام قرآن اورو طفیل وایي کلمه راته وایه یا رسول الله لاس دې په لاس کې راکاږ نبي علیه الصلاة والسلام لی لاس په لاس کې ورکو نبي علیه الصلاة والسلام کلمه وایي طفیل ورسره کلمه وایي هغه طفیل چې خلک وایي نفرت د نبي علیه الصلاة والسلام نه د قرآن نه پیدا کړو خو طفیل ته را پته نه دا انقلابي کتاب دی دا زما زړه ته ورورسېد زما د زړه دنیا چې کوم دی نو دا به بدلوي انقلابي کتاب نه اسې سچل خو به و چې را خلک ځان طرف ته راښکودل څه کشش او څه وجه خو به وکنه څه وجه خو دا چې الله په خپله د قرآن دا اورېدو چې کوم دی نو تمنا کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام صحابي دی حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک جبرائیل علیہ السلام راولېږه چې یا رسول الله ابی بن کعب ته وایه چې د قرآن تلاوت شروع کی الله فرمایي یا رسول الله زه به هم اورم پیغمبر ته هم اوره ابی بن کعب خوش قسمت قاری الله د قاری اواز ته چې کوم دی نو غوږ دی د قاری اواز ته غوږ دی او د قاری اواز په الله باندې ډېر زیات محبوب دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی ثلاثة اصوات يحبها الله درې اوازونه الله ته ډېر زیات محبوب دي هغې کې یو چې کوم دی او صوت قاری القرآن د قرآن د لوستونکي اواز الله ته ډېر زیات محبوب دی اوس د کم کلام چې الله په خپله باندې د اورېدو مطالبه کړې ده د حضرت کعب د حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه نه آخر څه وجه خو به یې که نه څه خوند خو به یې که نه چې الله په خپله باندې مطالبه کړې ده نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي ته هم اوره د نبي علیه الصلاة والسلام صحابي سهار راغی یا رسول الله زما یو سورلي ما د ځان سره کټ پورې په خپه پورې چې دی نو دا تړلې وه زه د شپې پاڅېدم تهجدو ته ما تهجدو کې قرآن شروع کړ زما سورلی دا ټوپونه شروع کړل وترېده ویرېده ما وی چې څه وجه کېدی شي یا رسول الله ما په بره وکتل د اسمان د طرفه ستوري راکوز شوي رڼاګانې راکوز شوي زما په سر باندې داسې دي زه ویرېدم ما تلاوت بس کو هغه ستوري او رڼاګانې په بره باندې شروع شوې یا رسول الله یېرېدلم چې دا به صحیح د نبي علیه الصلاة والسلام جواب اورئ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي هغه صحابي ته چې دا د اسمان پرشته وې تا د شپې قرآن وې د قرآن اورېدو تر اسمان نه راکوزې شوې تا چې قرآن هغه قرت پرېښودو واپس دیو اسمان ته وروختې ای صحابي ای زما صحابي ای د قرآن قاري ای د تهجد پابنده که چېرته تا را قرآن نه وې پرېښودی تا تلاوت نه وې رکاو کړی نن به هغه پرشتې د مدینې په کوڅو کې خلکو په خپلو سترګو باندې لیدلې وې نو پرشتې چې د اسمان نه راکوزوي خو آخر د قرآن کې به څه خوند دي څه لذت پی پکې الله چې راورېدو خواهش ظاهروي د قرآن کې به خوند دي پیغمبر ته چې وته اوره دې کې به څه لذت دي د اسمان نه پرشتې رالی دې کې به یو کشش چې دی نو دا پروت دي د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره دی دا د یو غزوه او جهاد نه را روانو یو ځای کې په شپه رالاک نبی علیه الصلاة والسلام دوه صحابه پیرې ته ودرول کله چې پیرې ته ودرول د شپې تاسو به د شپې د دې صحابو نه چاپېره پیره لګوئ دشمن دیو ته تکلیف ور ونه رسئ یو صحابي بل ته وایي چې نور خو د شول زما او ستا د شپې ډیوټي را اوس که موږ دواړه یخ یو شاهد د شپې په آخر کې خوب غلبه وکړي زه به نیمه شپه خوب وکم بیا به نیمه شپې نه پس تا را پاسوم بیا به چې کوم دی زه به نیمه شپه هغه ډیوټي وکم بیا به تا را پاسوم د هغې نه اخوا به نیمه شپه ته ډیوټي وکړې زه به خوب وکم یو صحابي اوده شو بل ډیوټۍ ته ولاړ دی دی زړه کې سوچ کوي چې هسې غوم شوګیره کې د الله رحمت خو لاندینی اسمان ته راغلی دی د الله د طرفه خو آواز کوي څوک داسې نشته چې د الله نه هغه استغفار وکړي توبه طلب کړي څوک نشته چې د رب نه وغواړي راشه هسې خو هم پیره لګې راشه اودس وکړه 2 رکعاتو نفلو نیت چې دی نو دا وتړه هغه صحابي وایي ما سورة الکهف شروع کړو لګیم دشمن حمله وکړه دشمن ګوري چې را یو سړی پیرې ته ولاړ دی راشه اول ته ختم کوي بیا به پرې 2 کسانو باندې اټیک وکړو غشی راغی جسم کې وننوت بل غشی راغی جسم کې ننوت مسلسل غشی راځي او ننوځي خو مال سورې کهف خوند را کړی مال مونځ خوند را کړی زما زړه نه غوښتل چې زه را مونځ چې نو دا مات کم تر دې پورې زما د جسم نه اینه لاړه ما که جسم کمزوری شي زه را پرېوځم نورو خلکو ته تکلیف ور ورسي په دې وجه باندې زه چې کم دی نو ویرېدم که
زمانه ما سورې کهف دا په منځ کې نه پرېښود ما خپل منځ دا نه ختمو ما یې څه وجه خو به یې که نه چې دومره خونې صحابي له ورکړو څه وجه خو کیدی شي چې د کم صحابي په جسم کې به غشی ننوت د کم صحابي په جسم کې به جهاد کې څه شی ور ننوتو هغه ټیم ته به انتظار کو چې دی په منځ باندې ودرېږي قرآن وایي هغه ټیم به هغه توجه دومره پر قرآن کې مستغرقه وه توجه به الله طرف ته وه چې مانځه کې به تېرې غشی ویست هغو ته به پته ونه لګېده آخر څه وجه خو وه چې صحابه ځان ته راښکودل آخر څه وجه خو وه د اسمان فرشتې راښکودې آخر څه وجه خو وه خلکو زړونو کې انقلاب راوستل اوس دغه وجه څه وجه ده ای مسلمانه قرآن ته تکینه تا ته به خپله وجه معلومه شي چې قرآن څومره بهترین کتاب دی قرآن چې کوم دی نو څومره خوندور کتاب دی لہذا تاسو وختي نه ناسي دوه درې تقریرونه تاسو اورېدل د دې نه اخوا مختصر ختم هم دی ماشومانو ختمونه لا نه دي کړي ترجمې زه خپله خبره په دغه ځای باندې ختمول غواړم خو دومره پیغام تاسو در کومه چې دا کومه مدرسه الله در کړې ده دا ډېر وخت نه شروع ده او کوم استاد یې در کړی دی بې ضرره یو خاموش مزاجه ستاسو ماشومانو سره ځان کړی ماشومانو چې کوم دی هغو کې یو انقلاب راوسته د دغې قرآن په ذریعې سره د دې استاد شکریه ادا کوئ دا مدرسه دا د الله رحمت پرې علاقه باندې ګڼئ دا طلبا چې کوم دی دا د الله رحمت هغه سبب او ذریعه چې کوم دی نو دا ګڼئ او د دې په سر د شفقت لاس راکاږئ د دې علماو خواله ورځئ دا مدرسه د خپلو بچو په وجه باندې کامیابه کوي خپل ماشومان دې کې چې کوم دی نو داخل کوي دې استادانو خواله کله کله ورځئ د دې بچي مطابق د دې نه تپوس کوئ دې باندې استاد هم خوشحالېږي ماشوم ته هم پته وي چې په ما پسې شاته د پلار د طرفه هغه چیکینګ شروع دی ما داسې نه پرېږدي انشاءالله هغه زمانه لره نه ده چې الله به په دې علاقه کې چې کوم دی د قرآن او د حدیثو علما پیدا کړي الله به دا علاقې ته ور ورسوي کومله چې خلک د لرې لرې ځای نه بیا راځي علوم چې کوم دی نو دا حاصلوي الله دې په دې علاقه باندې همیشه دپاره د علماو دا سوری قایم ساتي الله دې را طلبا دلته قایم ساتي الله دې داسې محفلونه په دې علاقه زموږ او ستاسو بار بار نصیب کړي او کوم خلکو بچي چې دلته کې قرآن حاصلوي الله دې داسې ورځ هغه ټولو ته وښیي چې د هغو بچي د قرآن حافظان چې نو دا جوړ شي کومو ماشومانو چې د قرآن حفظ کړی الله دې د دې والدینو ته هغه ورځ وښیي چې کومه ورځ باندې دیو د علومو نه چې کم دی نو دا فارغ شي دی علما او مفتیان چې نو دا جوړ شي الله دې د دې مدرسې په سبب باندې د دې مدرسې د برکته په دې علاقه کې ستاسو اخوت او ورورولي راولي الله دې په دې کورونو باندې په دې علاقه باندې د دې مدرسې په سبب باندې الله رحمتونه راوړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي